سردادا ټول جهان سره ښېګاړه وایه هلي دا رښتیا دي په دنیا کې هوښیارانو وایه هلي دا رښتیا دي په دنیا کې هوښیارانو لیدلې افتخار خان نشم غم په غم خوارانو لیدلې افتخار خان نشم غم په غم خوارانو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګونه دا تاسو په خدمت کې حاضر یم او څنګه چې زموږ دغه ترتیب شروع دی یو څو ورځې مخکې ما د ماشوم دپاره یو پوسټ کړی چې داسې یو ښکلی ماشوم دی حقیقت ته چې ډېر زیات ښکلی ماشوم دی خو د الله تعالی د طرفه ده په دواړو خپو باندې معذوره دی کله د ویلچیر ضرورت و دوه درې پیرې مونږ پیلو کړو خو هغه به سمې ونه خوړو الله ته منظوره نه وه بېګا یو ملګري ته هغه میسج وکړو چې یاره بهی دغه شان یو پوزیشن دی یو ماشوم ته ویلچیر پکار دی الحمدلله هغه راته په هغې باندې جواب راکړو دا دی دلته د ګولیباغ په دې روډ باندې دې خوا د غازي ته چې کوم لار راغلی په دې باندې اوسېږي پلار یې مزدورکار دی او الحمدلله زموږ چې دغه کوم ترتیب دی په دغه ترتیب باندې روان و چاته څه چاته څه کم قسم ضرورتونه وي چې الحمدلله او څوک مستحق دي د هغې کار الله پاک برابر کړي دغه پیسې په دې ویلچیر باندې استعمال شوې دا چې دي په کوم مقصد په کوم بنیاد باندې رالګوي الله تعالی دې په هغه ځای کې په کار کې چې په کوم ځای کې لګوي ځکه چې یو ډېر ګران کار دی زه بار بار وایم چې یو سړی د خپل ماشومانو نه یا د خپل جیب په پیسې روشو کوي په نن وخت کې خلک ځان نه دي ساتلی چې هغوی د خپل ځان نه پیسې روشو کوي مونږ ترې راولېږو مونږ یې چا په کار راولو د ویډیوګانو مقصد دغه وي چې یاره د هغوی چې کومې پیسې دي چې دغه پیسې هغوی ته پته ولي چې یاره زموږ دا پیسې په دې ځای کې استعمال کړي دغه ماشوم په کټ کې به پروت انشاءالله اوس په دغه ویلچیر کې به ګرځي راګرځي بار هم که څوک روباسي ماشومانو ته مور پلار ته هم تکلیف ني او دغه شان که د لار کوڅې ته روځي ماشوم دی څوک په وینې راویني هېڅ قسم تکلیف په ني دغه یو خپه ماته هم ده معذور هم دی د معذورۍ نه علاوه هم دغه چې کوم ده دا ماته ده نو انشاءالله تعالی دغه یو ترتیب دی په دغه باندې روان خو نور څوک هم داسې مالي مدد کول غواړي هر قسم حالاتو کې زموږ سره ترتیب برابر وي چاته ویلچیرې پکار وي چاته بورونه پکار وي د چا راشنې پکار وي نو زموږ هم دغه نمبر دی 0310 99 58 په دغه باندې رابطه کوئ پروګرامونه سره شیر کوئ دغه پیسې چې هغه په کوم مقصد په کوم بنیاد باندې لګوي الله پاک دې په هغه ځای کې په کار کې چې په کوم ځای کې راغلي